لومبي خو تاسو په ادا او په قضا مونږ کې فرق پیژنې چې به ادا مونږ ستوي او قضا مونږ ستوي. ځکه اکثر خلکو نورم چې هغه د جمع مونږ وشي نو بیا هغه وی چې یاره زمانه خو مونږ قضا شو زموږ قضا مونږ کوم. دا خبره غلط ده. بلکې ادا هر هغه مونږ ته ویل کېږي چې هغه په وخت کې دنه ادا کړی شي. مثلا زمونږ په علاقو کې عموما د ماسپخین مونږ په 1 بجه کېږي یا په 1:30 بجه کېږي. نو یو سړی نه د جمع مونږ شو 1 بجه یا 1:30 بجه او د جمعه تراغ او د پدې خپکان کې چې مانه مونږ قضا شو مانه مونږ قضا شو نو دا خبره ټیک نه ده. بلکې د ځان له مونږ وکي د مونږ به ادا مونږ حسابيږي خو دې صرف د جمع د ثواب نه محروم پاتې شو. دې صرف د جمع د ثواب نه محروم پاتې شو. تقریبا نن سبا زمون په علاقو کې په کم 4 بجې د ماسپخین وخت بنديږي. نو که یو سړی نه 1 بجه مونږ پاتې شو 1:30 پاتې شو 2 بجې پاتې شو دغه شانته 3 بجې ته پاتې شو نو د سره اوسم د پوکم 4 بجو پورې وخت شته. کو دې 3 بجې مونږ کوي نو د مونږ د ادا حسابيږي قضا بني حسابيږي. خو یو سړی داسې دی چې هغه د پوکم 4 بجو نه بعد چې د مازیګر وخت داخلي شي او بیا د ماسپخین د مونږ کوي نو دا بیا قضا مونږ حسابيږي. چې کله دی په وخت کې د مونږ کوي نو دی به سنت او فرض دواړه کوي. ځکه چې دا خو ادا مونږ دی قضا خو نه دی. خو که د ماسپخین وخت ختم شو او بیا د مازیګر وخت داخل شو او د مازیګر د مونږ نه مخکې د ماسپخین مونږ راګرځي نو بیا به دې صرف 4 رکعات مونږ کوي. د سنت قضا چې کوم دی نو بیا نشته. ځکه چې دا اوس دی قضا مونږ کوي او د سنت قضا نشته.